انټرنیټ راووتلی هېڅوک هم نشته یوازې یو دوه بیماران د کم یو بوځو هسپتال ته لاول د پیسو له لاسه زه پېښور نه واپس راوستی یم عثمان او عمران په ټیکنی بالا کې ژوند کوي خو هر ورځ تر بلې په مشکلاتو مسلو کې زیاتوالی راځي په 200 روپۍ په هوټل کې کار کوونکو عثمان او عمران ښه ښایسته او صحتمند ژوند کوو خو د بده مرغه عثمان ته شوګر او بیا په کینسر اخته شو د 100 روپو د نشوالي له وجې دا زلمي د مسیحا په انتظار ورځې شپې سبا کوي زما ورونو زه بیمار یم نوم عثمان علي دی د وړې ټیکنۍ اوسېدونکی یم زما په بیمارۍ باندې 2.5 لک روپۍ راځي 1 لک روپۍ په ما ولګولې او زما سره نورې پیسې نشته موږ دواړو وروڼو په 250 روپۍ په هوټل کې کار کوو زه د کار روزګار نه پرېوتم پلار مې تور زړي بیمار دی او زما نور څه وس دس نشته دا ما په دغه 250 روپو کې هم د کور خرچه چلوله او هم به پکې خپل علاج کوو لږ لږ او د پیسو د لاسه بیخي دغه شیان چې څوک سره کړي هغه کوو نوره خیر سلا ده د پیسو د لاسه زه پېښور نه واپس راوستی یم د روژې په دې بختوره میاشت کې د دین او د دنیا د دواړو ګټه ترلاسه کړئ او د دې ځوانانو په علاج کې زموږ سره مرسته ملاتړ شئ د یو انسان ژوند بچ کول د ټول انسانیت ژوند بچ کول دي دا زما ورور دی د کینسر بیمارۍ ګوتو کې کینسر د خپو په ګوتو کې موږ دواړو وروڼو په 250 روپۍ کار کولو په هوټلو کې د ټول علاقې ولته پته راپېژنې هم کسان ټولو د برڅړلي چوک کې هم کور د ټیکنۍ نه هم کډه راوړله او زموږ لکه د په علاج څه نور وس دس نه راځي 1 لک روپۍ مې په ولګولې به د روزې نه 2 ورځې مخکې رالو هسپتال نه نور هم څه وس دس نه کېږي سعودي نه څه کسانو چې انده کال وه په هغې هم بوتلو او هغه پیسې مې په ولګولې ډاکټر وایي چې که 2.5 لک روپۍ سره نور وي نو ایسار شوي که نه ځئ هسپتال نه راویستو رالو نو لکه زما د دې علاقې مشرانو کشرانو ټولو سره دا دغه دی چې بهی زموږ سره څه امداد وکړي مسافر ورونو سره څوک په هر ملکونو کې زموږ سره دا امداد وکړي چې موږ پرې د علاج وکړو نو بل لکه زموږ د رزق دره کم نه لګي هوټلو کې هم کار کوو دا 2.5 میاشتو چې داسې ناست شو کور کې د علاج په حیثي نه شو برابرولی رزق د رقم نه لګي او روژې میاشت له پلار هم د تور زړي بیمار دی د هغه دنیا لکه پرې خوله غاښونو یعنې الټیانې کوي نو څه وس داسې هم نه کوي هغه علاج وکړو که دله وکړو بار یو کیبین دی ورکوټه غونډه کې زموږ زما ورور دی تاسو په ویډیو کې کتلی مې خو هغه 2.5 روپو سودا به کېده په هغې 100 روپۍ خرڅ کېږي په هغې ګزاره کوو کور هغه دغه پې کوو د سودا مول نسیه راوړله دا ټیکنۍ ډاکټرانو سره د خدای ښه وکړي دا دوايان ول هغوی هسې رالګي سپیرټ مې پټۍ دپاره او نیم شپې تکلیف شي بلال صاحب په خپله غریب راوکړلګي راشي وله د روژې میاشت موږ داسې ناست شو لیکن زه نور څه نشم ویلی انټرنیټ راووتلی هېڅوک هم نشته یوازې یو دوه بیماران د کم یو بوځو هسپتال ته لاول د عثمان په علاج د ډاکټرانو د وینا مطابق 2.5 لک روپۍ خرچه راځي که د وس خاوندان د دوی په علاج کې خپل لاس امداد وکړي نو نه یوازې به د دوی زندګۍ د مرګ د خولې نه ستنې شي بلکې د مخکې په رنګ به د خپلې کورنۍ دپاره د رزق ګټلو جوګه هم شي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم د الخیام نیوز ډیرو قدرمنو کتونکو درنو پښتنو تاسو د عثمان او د عمران خبرې واورېدې عثمان او عمران ډېر د غریبۍ او د درد ژوند تېری د دې کور هغه حالات به هم تاسو د کیمرې په شیشه باندې لیدی شئ عثمان ورور پیدایشي طور ټیک ټاک و او د ټیکنۍ کې به دوی د امیر صاحب په هوټل کې دواړو وروڼو په 2.5 روپۍ ورځ باندې به دوی کار کوو په هغې باندې صرف دقونه وه چې د کور هغه د سحر او د ماښام د روټۍ او د سیر لو ګټلو هغه غم پې صرف روان خو له بده مرغه زمونږ عثمان رور چې دی نو د داسې بیمارۍ ښکار شو چې اول ورته شوګر وشو پلار یې لګیا دی علاجونه یې کوي اخر چې هغه بیماري په یو داسې سنګینه بیمارۍ کې بدله شوه د دوی د وس نه خبره ووته او علاج باندې بیا هم کوشش کوي په هغه 2.5 روپۍ باندې په بیمارۍ په حالاتو کې کار کوي لګیا دی او چې 2.5 روپۍ راوړي نو څه د کور په خرچه کې کوي څه قرضونه ورسره راخلي څه ورسره معمولي چم ګاونډ خلک امداد وکړي هسپتال ته دی لاړو د 1 لک روپو پورې خرچه د په علاج باندې راغله تاسو دا چټونه او دوایان یې نه او د دې علاج چې دی روان خو ډاکټرانو دوی ته په اخر کې همدغه ووایي چې که تاسو
پیمنټ کولی شئ د 2.5 لک روپو پورې، نو د عثمان علاج به باید چې وشي، او که دغه نه کېږي نو تاسو تللی شئ. پیسو د نشوالي د وجې قدرمنو کتونکو واپس کور راغلی دی، پروت دی. د دې کلي چې کوم ډاکټران دي څنګه چې زما عمران ورور ذکر وکړو، هغو صرف دومره کوي چې لکه دله د صفایي هغه سپیرټ او کوم چې د معمول دوایي ده چې صرف د ده پرې ټایم پاس کېږي. تاسو یقین وکړئ زه چې رالم او ما عثمان ورور ته ووایي چې تا یو 2 خبرې وکړه، نو هغه وایي زما دا ورور به خبرې وکړي، زما د زړه زور نشته چې زه خبرې وکړم. زما یې طبیعت داسې کړی دی چې لکه تاسو ته ویلی نه شم، او په دې ټایم کې ستاسو د مخې دا خبرې راته هم لکه ډېره ګرانه ده راته، خو دغه مې یو ذمهواري ګڼله. او تاسو ته به دغه یو ریکویسټ کوم، خصوصا خپل پښتنو ملګرو ته، خپل مسافرو ملګرو ته. خیام نیوز په مختلفو موضوعګانو باندې پروګرامات کوي، خو چې کله په داسې دروازه باندې زموږ کیمره کولاو شي، نو تاسو ته به دقه یو درخواست کوم چې که تاسو امداد نشئ کولی، نو کم از کم ملګرو ته ووایئ، د خوا او شا خلکو ته ووایئ چې د داسې خلکو سره سړی ودرېږي، او باید چې دوی هم ژوند وکړي. دومره وکړئ دا ویډیو د نورو ملګرو سره شیر کړئ. د عمران اوښ کې او غم او درد هغه هم تاسو د کیمرې په سترګه کتی شئ. نو بس زه به دغه راته ووایم چې د روژې میاشت ده، مبارکه میاشت ده. علما وایي چې په دې میاشت کې هره نیکي چې ده نو دا د لوټ مار میاشت ورته وایي، 1 باندې ده. نو تاسو دقونه وکئ چې د عثمان ورور سره ودرېږئ او د عمران ورور سره. بله اصل خبره دا ده چې په کور کې یو بیماري نو سړی به څه غم وکړي، په قرض به وکړي. یوازې عمران نه دی، د عمران پلار هم بیمار دی، او پلار یې هم په داسې بیمارۍ دی چې وایي چې د ینو الټۍ کوي او تور جړی ده. تاسو ته په خپله پته ده چې هغه خو ځان له ښه سنګینه بیماري ده، نو سړی به د کمې بیمارۍ او د کمې غم به کوي. د عثمان غم به کوي که د پلار غم به کوي. او دقه یو سړی دی د ګټې وټې، نو هغه هم په خپله لکه چې پلار ته ګوري او عثمان ته ګوري، نو نور هم لکه دلته د کور حالات ته ګوري. بهر یو وړوکی کیبینګی شان دی، زما کیمرمین که تاسو ته وښئ هغه په هغې کې ورکوټی شان رور ناست دی، نو هغه ته مایي چې څنګه چل دی، د ورځې به نه څونه خرڅ کېږي؟ نو هغه وایي چې زموږ نه داسې د 80 او 100 روپو پورې خرڅ کېږي. نو مې ګزاره هم پکې کېږي. نو غلی شو. مې د سودا څه پوزیشن یې کیبل د سودا پسې راوړی، نو وایي چې بس په قرض سودا راوړو چې څه ترې راولاړ شي جو په کور کې ولګېو، د دوکاندارانو را باندې پیسې دې راوړي. زما تاسو ته دغه درخواست دی چې د روژې مبارکه میاشت ده او د عثمان سره به ودرېږو. قدرمنو کتونکو تر بلې خپرونې ما له راکړئ اجازت. د لوی الله په امان.